خزی به وی دا د اسان حسین میاشت وی په دې کې ودونه نه کوو. ولې واده نه کوي؟ په دې کې حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی. هغه شهید شو نو میاشت سپیره شوله. په یکم محرم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید شوی. نکه شهادت پکې د صحابه راغلی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نوسی شهادت پکې راغلی. نو دا سپیره میاشت وله. دا د عزت میاشت محرم او دې ته سپیره ویل دا د شریعت خلاف دی. په شریعت کې بدپالی نشته چې ته بدپالی ونیسي. دا میاشته که په دې کې مې واده وکړو نو دا کار به وشي. بدپالی نیول په شریعت کې نشته. دا بدپالی به نه نیسي. دا د ښځو خپل بسلي دي او د ښځو خپل کتابونه دي چې دا د اسان حسین میاشت او په دې کې به واده نه کوو. دا د ښځو سره خپل کتابونه پراته دي او جو نارینه پکې مبتلا دي. دا عجیبه کتابونه ور سره پراته دي. نو په دې میاشت کې څنګه چې په نورو میاشتو کې واده کولی شي داسې په دې ورځو هم واده کولی شي. د واده دپاره په کال 12 میاشتو کې یوه ورځ هم ممنوعه نشته دی چې سړی دی په هغې ورځ دی واده کول ممنوع په شریعت کې نشته. په روغ کال کې په 12 میاشتو کې چې په کومه ورځ واده کوي څه ټیم یې کوي کوئ. واده خو عبادت دی او عبادت خو هر ټیم کولی شي بس کوئ. نو د دې دپاره د دې په شریعت کې څه ثبوت نشته دی چې په دې میاشت کې واده کول ټیک نه دی. بلکل پکې واده کولی شي. د واده په اعتبار سره دا د نورو میاشتو سره یوه برابر میاشت. او په یکم محرم باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید شوی. 27 ذی الحجه وه. د ذی الحجې د میاشتې 28مه ورځ وه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سحر مانځله راغی او دا دعا به یې کوله اللهم ارزقني رزقا شهادتا. اللهم ارزقني شهادتا. یا الله ماله د شهادت مرګ راکړي. دا دعا به یې کوله. سحر مانځله راغی په 27 ذی الحجه باندې چې مانځه ته ورمخکې شو نو دغه ابو لؤلؤ پیروز مجوسی غلام دی ورته د منبر کې ولاړو پټ شوی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مانځه ته ودرېده. نو دغه ابو لؤلؤ مجوسی غلام مجوسی و آتش پرسو د اور عبادت پې کو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په یو تیردار خنجر او چې دواړو طرف ته تیر هغې باندې ورله گزار ورک. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ را گزار شو. بل صحابي مانځه ته مخکې شو. بل صحابي مانځه ته مخکې شو. هغه مونځ وکړو. دا کس چې وته نو مونځ شوی او صحابه و راګیر په لاره لاره پکې ډیر شي صحابه زخمیان کړل. غالبا په هغې زخمیانو کې بیا 9 نور شهیدان شو د چې کوم زخمیان کړي. اخر کې دی پوه شو چې زه اوس د صحابو په ګریف کې راله اوس خو مې بله لار نشته. نو په حق کې خنجر باندې ځان په خپله ووهه ځان یې مړ کړ. حق مجوسي غلام پوه شو چې لار مې بنده شول. صحابه و ګریف کې رالم نو ځان یې بیا په خپله مړ کړ. 27 ذی الحجه باندې سحر دی زخمی شو. 27 28 29 30 دا څلور ورځې دی د بیماری په حالت کې په خنجر وخلی شوی. په یکم محرم باندې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه روح پرواز وفات شو. په یکم محرم د دنیا نه دومره لویه هستی لاړ. دسی د عدل او د انصاف یو سمندر د دنیا نه لاړ. د عدل او د انصاف سمندر دسی امیر علماء وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت کې د ټولو نه اولنې د امیر المؤمنین لقب عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته میلاو شو. دا چاتم نو میلاو شو. لومبه د امیر المؤمنین لقب
د امام الانبیاء په امت کې دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ملو شو چې دته امیر المؤمنین لقب ملو شو. امیر المؤمنین لقب هغه عمر چې کله دریاب ته خط وغورځو دریاب اوبه نه ورکولی او چې خط ورته وغورځو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لیکلی شوی خط چې دریاب ته وغورځید ننوم د هغې دریاب اوبه جاری دی او برابر به چې کله ورته د امیر المؤمنین خط چې دی هغه میلو شو. 63 سال په عمر کې دی وفات شوی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر 63 سال، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال. درش پیتا کال عمر کی د دنیا نه لاړ وفات. یو د عدالت یو سمندر لا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بفرمائل ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پجب او پزړه الله حق ګرځولې دی چې خبره کوي نو حق ای دی چې خبره کوي نو حق ای چې پلار ورار ښکار شو شیاطین به منډې کړې وي عمر را روان رضی الله تعالی عنہ لا ژوندې دی. نبی علیہ السلام صحابه ته وایي لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب. اے صحابو کمان پس پیغمبر وے نو عمر تا اگورائی دے با پیغمبرو کمان پس بل پیغمبر وے عمر با پیغمبرو رضی اللہ تعالی عنہ. دمرن وی منصب اللہ ورکڑ چی دیکھو بخنجر لگے دلے و زخمیو یو اخیری وخت چې شدی ورته پای ورکړل پای چې هغه پای اوس کل نو هغه تی دلته په خېټه راووت پوه شه چې بس زما د وفات وخت نږدې دی. بچی راوغوښتو چې د زنکدن حالت شو. بچی ته وایي بچیا ما خو د بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها نه اجازت غوښتی و چې ماله د امام الانبیا سره یو ځای دپن له ځای راکړي چې د نبی علیہ السلام سره یو ځای دفن شمه. ما خو اجازت غوښتی او ما له اجازت را کړی و خو چې بیا هم زما نه روح وخیږي او ما دفن کوئ نو زما لاش په بار کېدی او بیا بدن د ورشي. بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها نه به بیا تپوس وکړي چې اجازت کوي. بار یو لاش دی نه امیر المؤمنین دی نه عمر دی ځکه چې روح پکې نشته دی یو لاش دی د مړي. اجازت ورکوي چې دنده دفن شي بیا به تی اجازت وغواړي. او چې د زنکدن حالت شو نو خپل بچي ته وایي بچیا زما دا سر رواله په دې خاورو کېده چې دا سر مې په دې خاورو پروتي په 22 لاک مربع میل حکومت کړی دی. او علما وایي چې کله به علاقه فتح کړله نو ړومبې به پکې جومات جوړو ړومبې به پکې مسجد جوړو چې علاقه به فتح کړله جنډه به پې ولګوله نو ړومبې به پکې جومات جوړ کړو. دا علاقه مې فتح کړه او 22 لاک مربع میل حکومت کوي. چې وفات کېږي بچي ته وایي دا سر مې په خاورو کېده. بچي ورته وایي دا ولې وی دا سر مې په خاورو کېده وه چې دا روح را نوځي او دا سر مې په دې خاورو کې ککړ شي لږ د خاورو څخه شي چې د الله را باندې رحم وکړي الله را باندې ترس وکړي. زه د ترس محتاج یم زه الله له مخې ته ورځم اوس نو چې دا سر مې په خاورو کې پروت یو دې حالت کې رانه روح اوځي چې رب العالمین را باندې ترس وکړي چې الله را سره د کرم معامله وکړي چې الله را سره د ترس معامله وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه ته وی د هر پیغمبر په ځمکه کې 2 ملګري وي او زما په ځمکه کې 2 ملګري یو عمر فاروق یو ابو بکر صدیق دا د زما د ځمکې ملګري دا زما د ژوند ملګري دي. نن ورسره حق دواړه یو ځای دفن دي. نو د اسلامی کال دا فایده وي چې سړی اسلامی کال باندې خپل حساب کوي نو پرون د محرم اولنۍ ورځ وه
او په دقه یکم محرم عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شهید شه او د دنیا نه تلو سړی ته مخې ته د صحابه حالات مرضی د صحابه قربانۍ مرضی د صحابه د ژوند نم خبرېږي او بیا ان شاء الله چې دې کې د محرم غروجن ولدي د 10 محرم ان شاء الله پاغي بک خیری بیا تفصیلی بیا ان شاء الله بحث کو چې نور سپدی میاش کې کم کارونه د کولو دي ان شاء الله پاغي بیا بحث کو رب العالمین دې عمل کولو توفیق راکړي. اخر